بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم پرون سبق کې مخکې سبق کې موږ فصاحت الکلام تعریف شروع کړو چې فصاحت الکلام څه ته وایي فصاحت الکلام دې ته وایي چې یو کلمه یو کلام دا خالی وي سلامته من تنافر الكلمات مجتمعة ومن ضعف التعلیف ومن التعقيد مع فصاحة كلماته چې دا فصاحت الكلام څه ته وایي چې کلام د دریو سوزونو نه خالی وي یو د سنه خالی وي د تنافر الكلمات نه خالی وي دویم د سنه خالی وي د ضعف تعلیم نه خالی وي او د سنه خالی وي د تعقید نه خالی وي بیا موږ چې تنافر څه ته وایي نو تنافر وایي چې تنافر وصف في الكلام يوجب ثقله على اللسان وحسن النطق به چې دا په کلام کې هغه صفت ته چې راغی د وجه نه په کلام باندې په جواب باندې راغی ثقل لازمي ای په جواب باندې راغی او ویل چې دا ګران وي او ثقل راغی سره چې دا لازم وي وي او دا غي لپاره موږ مثال سویل او درې مثال نویلو د تنافر لپاره څو مثال نو درې یو سره بارو في رفع عرش الشرع مثلك يشرع دا مثال سره بارو دا عسر نو دا واجب دی باندې وینا کول ګران دي وینا کول به سي ګران دي او بیا د ثقل لپاره دوه مثال نور کړو یو د ثقل شدید لپاره ایر سره لپاره ثقل خفیف لپاره د ثقل شدید لپاره چې ډېر زیات ثقل بګینو هغه لپاره مثال څو وليس قرب قبر حرب وليس قرب قبر حرب قبرو او داغینه بعد بیا موږ د ثقل خفیف د لپاره مثال ذکر کړو چې کریم متا امدحه والورى معي واذا معلومته او دویم نمبر موږ ویلو ضعف تعلیف څه ته وایي کون الکلام غیر جاری على القانون النحوي المشهور دا نحوی چې کوم مشهور قوانین دي کنه داغې نه خلاف یو کلمه راشي لکه اضمار قبل ذکر دا لفظا او رتبه دواړه ناجایز دي یعنی اضمار قبل ذکر چې لفظا او رتبه وي دا اطلال په کلام عربي کې ناجایز دي یو کلام ته تعالی سوچ وای کې اضمار قبل ذکر لفظا او رتبه نه غلو نو فصیح نه دي لکه جزاء بنوه ابل غیلان عن کبرهم وحسن فعل كما يجزى سلم معروف ندلګي با جزاء بنوه ابو الغیلان په بنوه کې د ابو ضمیر دا راځي ابو الغیلان دا چې ابو الغیلان نه دا ازمار مخکې ذکر شوی دی ضمیر چې مخکې ذکر شوی دی لفظا هم او رتبه نه نه پوښوي بیا دریم نمبر منګه پرون سبق کې تعقید ویلو چې تعقید اصل کې غوټي ته ویلېږي او په اصطلاح کې اي يكون الكلام خفي الدلاله على المعنى المراد یعنی کوم چې معنی مرادی نه پای باندې په دلالت کولو کې لفظ چې دا خفي وي کلام خفي وي بیا دا خفا چې دا یعنی په کلام کې چې خفا راځي یا خو به الفاظ د وجه ناراضي یا به د معنا د وجه نه الفاظ مطلب دا پس لبار د لفظ سره وي د دې تعقید لفظي وي او تعقید لفظي پس سره وي یعنی یا خو په کلام کې چې نه تقدیم تاخير راغلی یا به فصل راغلی وي داغي د وجه نه په دې کلام کې چې نه دا راغلی تعقید راغلی او داغي لپاره مثال ذکر کړو جفقت وهم لا يجفقون بخابهم شيم على الحسب الاغر دلائل بدل کې د جفقت لپاره فاعل شيم د جبای په منځ کې فصل او دا شان دي شيم موصوف ته دغه لپاره دلایل د صفت د جبه منځ کې تل دا دغه فصل دا شان دي بهابهم پرې کې پته نه لګي چې بهابهم باندې په يجفقون پورې تړل شوی او کنه دا بهم دا زمي په جفقت پورې تړل شوی ندی کې دا ګډوډواله ده او یا بر تعقید جنن دا به معنا په اعتبار سره یعنی په کلام کې با استعمال د مجازات او کنایات په ګډه زیات استعمال شوی داغي د وجنه په کلام په معنا کې جن دا با خفت براغلی خفا په ګراغلی وی لګراغی لپاره دوه مثالونه ذکر یو د نصر مثالونه شر الملك السنته چې لګی د السنه مراد څنګه استل شوی جاسوس څنګه استل شوی جاسوس څنګه استل شوی نو دل کې د دې دغه دا چې را باچا خپل جاسوسان ولېږي نو د جاسوس د پاره د عین ټکه استعمالول دا صحیح دی او د جاسوس د پاره د لسان ټکه استعمالول دا کنایه ده دا کنایه نه استعمال شوی دی ځکه چې د جاسوس نن د سترګې استعمالي نو د مجازن چې د عین ولېږي لیکن دل کوته لسان ول شوی په دې واسطه سره چیرې د پستر کو باندې دل وګین دی بیا چې کله راشي د باچا مخ ته داخله به کولاوي نو جواب کې استعمالي نو ځکه ورته لسان ویل شو
پوه شئ او دویم نمبر مثال ذکر کړو ساطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا چې ما ز طلب کوم از د لريواله د کورس نه پاره چې نږدې شي مطلب دا چې ته زمانه ستا کور لري یو نه وخت پرې سره چې تاسو سره نږدې شمه وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا او به وسترګې زما اوکه دې معنی کبر مونږ ګډ وډ کړی زما ورستو بیا فکر شو چې دا معنی مونږ بل څنګه کړو وتسكبوا معنی دا بهيږي سترګې زما د اوکونه وتسكبوا عيناي الدموع او به وسترګې زما اوکه لتجمدا چې دا جام شي وچ شي مطلب دا زمانه سترګونه غوس کو کې بهيږي نو زما اوس خو د ظاهر کې خکاری دا چې زه خفه یم لیکن زته د مان سترګې اوخ کې بهيږي د دې لپاره چې دا وچ شي مطلب دا کنه چې سترګې وس اوخ کې زما بهيږي زه خفه یم او بهر خفګان بس ورسته خوشالي را روانه نه نو چې وس سترګې دقیقه زما سترګې اوخ کې بهيږي نو زه په دې باندې نه خپل بلکې ورسته چې ځان په دې ورسته په ما بس کوم خوشالي را روانه نه نو دا غي لپاره زه دکو نو د دې نه دا دغه غستل دا معنا غستل چې زه د خوشالي لپاره جوړم نو خوشالي لپاره څنګه جاړي نو بدی کې بدا کنایات مجازات چنده به استعماله داغه نه بعد بدا معنی چنده بتا ته معلومیږي موږ د اردو شعر ویلو مغز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہ حق ہو نو پروانے کا ہو او دری بل مثال لږ ذکر کړل ده فلان کثیر الرماد فلان کثیر الرماد یعنی دری معنی دا لانکه جن ډیر ایرو والره پلان کې ډیر ایرو والره اوس د دې نه دا ټکه اغستلګي د سخاوت لپاره چې کم کا سره غره ډیر ځت سخی نه ته لګي فلان کثیر الرماد چې پلان کې جنن دا ډیر ځت ایرو والره ولی زګه چې دا سره سخی ډیر ځت ده چې سخی ده نو ذکر به ملمانه راځي چې ملمانه راځي د دې بوله پخلې کوي چې پخلې ولا کوي نو پخلې په سبا نه کوي په اور باندې کوي او چې اور مړ شي بیا په سبا دي شي ایری په پاتې شي د فلان کثیر الرمان بلانکټ ایرو والا دی مطلب دا چې بلانکټ ډیر د سخی دی وز د دې کثیر الرماد نه سخی معنا غسل دا په کرایات او په مجازات سره دي چې دا به دا فلان کثیر الرماد نه دا دغه غسل سخاوت والا معنا غسل په دې کې تاکید معنوي دی دغه جو بریګ پته دا واسطه بدکه چهره کثیر الرماد د چنه د ډیرو ایرو والا دی ایری ولې ډیر دي لکه چور ولې اور ولې ولې زګه چې روټي پخای روټي ولې پخای مهمانه ډیر راځي مهمانه ولې ډیر راځي شخیره لکه پوه شو مې باندې نو دا دوه واسطه چې پکې استعمالي نو دا جنه دا بایګ په معنی کې تاکید پیدا کو دا تاکید معنی لکه پوه شو مې باندې ها دریم نمبر قسم هغه د فصاحت المتکلم فصاحت المتکلم تصویرو چې د فصاحت درې قسمونه دي یو د فصاحت الکلمه یو د فصاحت الکلام او یو د فصاحت المتکلم فصاحت الکلمه نه پیژنم کنه هر زمانه هر شوی دی سلامتها من تنافر الحروف ومخالفه القياس والغرابه ها چې فصاحت الکلمه څه ته وایي چې کلمه د درې سوزونو نه خالي وي درې سوزونه کم دي تنافر الحروف دویم نمبر مخالفت القياس او غرابت تنافر رانه هیر شوی دی وصف في الكلمه يوجب ثقلها على اللسان وحسنها او درې مثال سره الضش الوه او مستزيرات او بل دویم نمبر مخالفت القياس ته وایي كون الكلمه غير جار على القانون الصرفي یعنی د صرف یو مشهور قانون بګي نه وی چلی دله لکه د دې لپاره مثال له لکه د بوق جمع ابواق راځي خو د سوې د بوق جمع بوقات وي او دویم مثال لکه مودته راځي او تسوې موجوده وي دریم نمبر غرابت نه پیژنم کنه قول الكلمه دي وحشه غیر ظاهره المعنى چې کلمه ناشته معنی ظاهره بیا په بل کتاب کې مختصمانی بیا تاسو تفصیل کوی چې غرابت به هم کوم دي سړي چې پای کې لګوډي دغه چې لګوډي ته سوچ فکر وکړي نو دقیق بل چې په غیر د ډکشنری نه کیږي لکه تک او افرن کا غیر پر مثال ذکر شو بیا قول دغه فساد الكلام څه وایي سلامته من تنافر الكلمات مجتمعه ومن ذوق التعريف دا خدغه وشول کنه نن سبق کې جمعه دا وې او وصف متکلم څه د فساد متکلم وصف
دا ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان. وही چې فصاحت متکلم ستوي لیکيږي فصاحت متکلم دا ستوي فصاحت متکلم ملکتون دا یو دسه ملکه ده يقتدر بها چې انسان قدرت حاصلې درې بذره سره ملکتون يقتدر بها على التعبير عن المقصود خپل مقصود سره یعنی د پر ازړه کې چې سړي د اظهار ما فی ضمیر د پکولې شي په کلام فصیح سره فی ای غرض کنه مطلب دا دی کنه چې فساد متکلم څه ته وایي چې دا هغه ملکه ده چې انسان د هغه په ذریعہ سره خپل د زړه خبره په کلام فصیح سره کولای شي په هر یو غرض کې مطلب دا دی چې کومه خبره ته په کوم وخت کې ضرورت وي هغه د په کلام فصیح سره کولای شي دا نه چې یو خبره چې تفصیل وکړه نو هغه ته متکلم فصیح نه ویل کېږي بلکې متکلم فصیح بچاته ویل کېږي چې باقي داسې ملکه حاصل وي چې د باغی په ذریعہ سره قدرت ته حاصل وي چې کومه خبره په کم ځای کې کومه خبره څنګه په کار راځي په کلام فصیح سره کولای شي نو تعریف په عربی کې ملکتون يقتدر بها على التعبير عن المقصود ملکتون يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في اي غرض كان څنګه ملکتون يقتدر بها داسې په پوهنه شم کنه یو ملګری وای نو موږ به پوه شو ملکتون يقتدر بها على التعبير عن المقصود في اي غرض كان بكلام فصيح في اي غرض كان فما بغير بار بجر تلي ور بجرا ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في اي يو ملګری وای ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان. ما شاء الله بياد ويل بكرو ها بل وای ملکه وای مو بار چې نه درته بیا وای مو بیا ما ته وکړي چې چې تا زم دلته کې ما ته دغه دی نه تاسو یا کې نه وا زما غوړی ما ته وکړي چې واوري چې تاسو یا چې تاسو ملکه يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان ما نقول ملكة دا يدسي ملكة يقتدر بها چې قدرت حاصلېږي د هغې په ذریعه سره على التعبير عن المقصود د خپل مقصود نه تعبیر کول بکلام فصیح کلام سره فی ای غرض کان اوس یو ملګری ماته وایي على التعبير بكلام فصيح في اي غرض ما شاء الله بل وایي ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود ما شاء الله بلو بلو صحیح ده عن المقصود معنی دراله جنا دسی ملکه چې قدرت حاصلې د دې په ذریعه سره د مقصود نه په تعبیر کول باندې په کلام فصیح سره فارغ غرض کیږي فارغ غرض کا مطلب دا دی انداز نه چې په یو موقع کې کولای شي په بل موقع کې نشي کولای بلکې په هر ځای کې چې کله ضرورت راشي نو د کلام فصیح شنندا وي او کلام فصیح خو نه پیژنم کنه چې کلام د دریو سيزونو خالی وي د کم دریو سيزونو د تناظر کلمات نه د ضعف تعلیف نه او کلام چې فصیح ګرځي د کلماتو په ذریعہ سره ګرځي او کلمه چې فصیح وي د هغه لپاره څو خبرې ضروري درې ولکه تاسو د دې صحته پوری اول د فصاحت کلمې تعریف زده کو چې فصاحت الکلمه څه ته وایي دویم د څه د فصاحت الکلمې کې بیا د دریو سيزونو موږ تعریفونه زده کړل یو د څو تنافر الحروف لا مخالفه القياس او بلو
غرابت. د دې نه بعد موږ څه ذکر فصاحت الكلام. فصاحت الكلام په فصاحت الكلام کې د څو خبرو ضرورت وو د دریو کم تناقض الکلمات او تناقض الکلمات بیا موږ تعریف او د غیر لپاره مثالونه ذکر کړل ضعف تالیف او تعقید او بلو فصاحت متکلم. په فصاحت متکلم کې څه خبره ده چې دا ملکه ده چې قدرت حاصلېږي د دې په ذریعه سره یو انسان ته د خپل مقصود نه په تعبیر کول باندې په هر یو غږ په کلام فصیح سره نو کلام فصیح به ګرځي په دې دریو خزرو سره او د دریو کې دا کلام ته جوړیږي دا په دې دریو نو دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سنونه نه کنه اوس تاسو دا پیج وړو په دې پیج باندې کې دي دا 9 سنونه ويعرف الاصطلاحات ويتلدي اصطلاحات ومن تعرفون وكا نو الفصاحه في اللغه والاصطلاح نو دې مثلا جواب تاسو کوئ الفصاحه في اللغه تنبئ عن الابانه والظهور او اصطلاحات دې څه تعریف ده سلامتها من تنافر الحروف ومخالفه القياس وفصاحه الكلمه دې تعریف ده فصاحت الكلام دای تعریف ده فصاحت المتکلم تعریف ده یا تناقض الحروف مخالفه القياس غرابت او بتعریف تعقید لفظی معنوي یا تو شي دوی بین سبب عدم الفصاحه في العبارات الاتيه دا لاندې چې کوم مثالونه دي کنه وی بدی کې دا کلام دا فصیح نه دي دا فصاحت وجه پکې دا سولې کې دا عدم فصاحت وجه لکه ففي الناس بوقات لها وطبول بدی کې څه شي نشته چې دا فصیح ده نه پدې کې څه شی راغله غرابت پکې راغله تنافر پکې راغله ضعف تعلیب پکې راغله څه شی پکې راغله مخالفه القياس پکې راغله څه پکې راغله ومالي في صدور من موعودتين نو پدې کې مخالفه القياس ته وليس قرب قبر حرب قبروه پدې کې سره ځان جوړوي نه پکې ضعف تعلیب نه پکې دغه شغل شدید دی پکې تناول الکلمات دی پکې تناول الکلمات او بیا په تناول الکلمات کې سره شغل شدید دی جزا بنوه ابو الغیلان عن کبرین په دې کې کوم سبب دی ذو تعلیب سره پکې بیا چې فقط وهم لا يتفقون بها بهم شيئون على الحسب الاغر دلائل تعقيد كم تعقيده سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا تعقيد ذا علامات الصواب او الخطا وهي ټیک خطا او ټیک چې کوم ټیک یا ټیک وکاو کوم چې خطا یا د کاس راغله تکا دی وې دا مثال د مخالفت القياس دا خبره غلطه ده کنه څنګه تکا د سره بار مثال نه مثال ورا افران کا مثال له د غرابتو دا خبره صحیح ده کنه بیا الهو خو مثال له تناقض الحروف صحیح ده او بیا يقال ابصى سبي في منطقه الى اذا لم يظهر كلامه غلط ده او نشر الملك التزم في المدينه واذا مثال تعقيد معنوي لپاره ولې صحیح ده غلط ده که صحیح ده ولې صحیح ده غلط ده ولې غلط ده تعقيد معنوي لپاره صحیح ده نه ځکه چې دل وکي دا السنه په دې منځ پکارو او یو عین پکارو هغه بوښوي دا موږ د خپل طریقو خو لا پرچې مونږ د دې نه راځي ان شاء الله پرچې کوم بیا دا کو کنه نو بای کې بدا چل ولا ول ان شاء الله او دا زه پورې کوم شو کنه دا به تاسو یاد کړئ ما که به سوې ما ها زدا یاد کړئ دا یاد شوه دا څوک نه موږي نه لري کې مانه تاسو کوی نه دي اول سره نه دي سه پوره دا لګي یو خبره فساد تیر شو اوس ان شاء الله بلاغت شروع کی نه دي سه پوره تاسو نه موږي په دې نه خبرو باندې نه تاسو مانه تاسو کوی چیرې دی باندې مونږ نه پوهیږم ته بیا وای مطلق دا نه